بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 80 دی، قانون نمبر 13 دی او د ثلاثي مجرد قوانین شروع دي. نن به ان شاء الله مونږه د حروف یرملون ولا قانون وایو. د حروف یرملون قانون، څوک ورته حروف یرملون وای، څوک حروف یرملون وای، څوک په میم باندې فتحه وای، څوک په میم کسره وای. چې څوک په میم فتحه وای هغه وای یرملون، او څوک وای په میم چې کسره وای نو هغه وای یرملون. چې څوک فتحه وای یرملون وای، څوک کسره وای هغه یرملون وای. دواړه وایل ټیک دي. خلاصه د دې قانون خلاصه دا ده، د دې قانون خلاصه دا ده. اول ځکه حروف یرملون شپږ دي، د دې ترتیب نه پته لګي: یا، را، میم، لام، واو، نون. حروف یرملون دا کوم نومي چې دی عمدقه شپږ حروف دي: یا، را، میم، لام، واو، نون. یا، را، میم، لام، واو، نون. دلته به درته زه ولیکم: یا، را، میم. ټیک شو دي؟ او بیا ورپسې لام، واو، نون. دا شپږ حروف دي. ټیک شو دي؟ په دې شپږو حروف کې یو دا را او یو لام، دې ته لر وایي. لر دا دواړه یو ځای وي، لر. او دا یا، میم، نون، واو، دې ته وایي ین، یا، نون او میم، واو. ینمو، ینمو. ټیک شو جی؟ نو دا موږ اوس تقسیم کړه. دا یرملون موږ په دوو تقسیم کړم. یو کې لر که لام او را، دا دواړه یو ځای کړه. په دې کې به غنه نه کېږي، ادغام چې وشي که نه نو غنه به پکې نه کېږي د لر کې. او ینمو نه دی، ینمو، یا، نون، میم، واو. په دې کې به غنه کېږي، ادغام به وشي بیا به پکې غنه، ادغام مع الغنه، غنې والا ادغام به پکې کېږي. ټیک شو جی؟ نو اول د دې قانون خلاصه زده کوو. د دې قانون خلاصه دا ده چې هر کله نون ساکن، نون ساکن هغې ته وایي چې نون باندې جزم وي. نون ساکن او نون تنوین، نون تنوین هم تنوین ته وایي، دو زبر دو زیر دو پیش ته تنوین وایي. نون ساکن یعنی دی نون ته وایي. ګورئ ورته دا ای دا نون دی، دا نون ساکن دی. او نون تنوین څه ته وایي؟ ای دو زبر دو زیر او دو پیش ته، دې ته تنوین هم وایي، نون تنوین هم ورته وایي. ټیک شو جی؟ نو اوس وایي چې هر کله نون ساکن او نون تنوین یعنی تنوین، صرف تنوین نه وروسته د حروف یرملون نه یو حرف راشي. نون ساکن دا د یو کلمې په اخره کې راغی، یا یو نون تنوین یعنی تنوین دو زبر دو زیر دو پیش دا د کلمې په اخره کې راشي، او د هغې نه وروسته په بله کلمه کې حروف یرملون نه یو حرف راشي، نو بیا هلته ادغام کول. ادغام کول یعنی دغه نون ساکن او تنوین د حروف یرملون هم جنس یعنی یو شان کول. هم جنس کول یعنی یو شان کول، او بیا د یو جنس په بل کې ادغام کول واجب دي. اوس به زه تاسو ته مثالونو کې پوهوم هم انشاءالله. تاسو ته به راټول مثالونه زه لیکم، په هغې کې به م پوهه کړم. یعنی دا نون ساکن نه دی، دا به د حروف یرملون یو سره یو شانته کې، د حروف یرملون هم جنس پکې، یعنی د حروف یرملون سره به یو شانته کې. چې څنګه حروف یرملون دی یو حرف دی، هماغه حرف په شانته به دا نون ساکن هم کې، یا نون دا تنوین نه دی، دا هم د هغه حرف په شانته کې. بیا به دا دواړه حروف په یو بل سره میلاو کې. ادغام دې ته وایي چې یو حرف په بل حرف کې داخل کې، یعنی یو حرف بل حرف سره میلاو کې او وی، نو دغه ته ادغام وایي. ټیک شوه؟ هم جنس کول او بیا د یو جنس په بل کې ادغام کول واجب دي. او که د نون ساکن، د نون ساکن او تنوین نه وروسته د ینمو، یا، نون، میم، واو، ینمو نه یو حرف راشي، د ینمو نه یو حرف راشي، نو بیا به هلته ادغام مع الغنه، ادغام مع الغنه به کوو. یعنی غنه به هم پکې کوو. ادغام چې وکړو نو غنه به هم پکې کوو. غنه څه ته وایي؟ غنه د دې پوزې د نرم اډوکي ته اواز رسولو ته غنه وایي. ٹھیک شو جی؟ نو هغه یعنی د خیشوم ته اواز، دغه نرم اډوکي ته خیشوم وایي، نو د پوزې خیشوم ته اواز رسولو ته غنه وایي. او چې د نون ساکن او تنوین نه وروسته د لر، لام، را، وګورئ ما تاسو ته دلته را بیل کړو که نه، د لام را نه یو حرف راشي، نو بیا به هلته ادغام بلا غنه، بغیر غنې والا. بلا غنه معنی بغیر غنه
کیږي یعنی ادغام به وشي خو غنه به پکې نه کوو ادغام به وشي غنه به پکې نه کوو خو شرط پکې دا دی چې نون ساکن او تنوین نه وروسته د نون ساکن او تنوین نه وروسته به حروف یرملون په جدا یعنی بیله کلمه لفظ ته وایي یعنی په جدا یعنی بیله کلمه یعنی لفظ کې راغلی وي ٹھیک شو شرط پکې دا دی چې نون ساکن او تنوین نه وروسته به حروف یرملون په بیل لفظ کې وي په بیل لفظ کې به موجود وي په یو لفظ کې به دواړه موجود نه وي ٹھیک شو او که چېرته د نون ساکن نه وروسته حروف یرملون نه یو حرف په یو کلمه کې راغلی وي یعنی حروف یرملون او د نون ساکن دا په یو لفظ کې وي په یو لفظ کې راغلی وي نو بیا پکې ادغام نه کیږي د نون ساکن نه وروسته د حروف یرملون نه د ینمو مثالونه وګورئ دا من دی که نه دې کې اخره کې دا نون ساکن دی دې ته دې نون ته نون ساکن وایي او د دې نون ساکن نه پس د حروف یرملون نه یا راغلی ده یا د دې ینمو نه دی ینمو څه شو ینمو د ینمو نه پکې یا راغلی ده یا نو اوس په د دې نون نم یا جوړه کې او دا په خپله یا شوه نو دواړه هم جنس شو یعنی دواړه یو شان شو دا نونم یا شوه او دا یم په خپل ځای کې یا ده نو کله چې دوه حروف یو شان راشي نو دا دواړه یو بل سره ملاول یعنی دا دویم لفظ به بیا مشدد کې د دې شد مطلب دا دی چې دا حرف دوه ځل دی لکه دا به بیا مونږ داسې وایو خام دا من یقولو دی که نه دا به مونږ وایو من یقولو به نه وایو دا به بیا مونږ وایو من وګوره د پوزې د خیشوم ته پکې آواز لاړو ادغام مع الغنه ینمو کې به مونږ ادغام کوو خو مع الغنه به پکې کوو اوس وګوره دا من نه دی من دا به مونږ داسې وایو د دې نون نه به مونږ یا جوړه کړو می او دا یقولو چې دی که نه یقولو نو ګورئ دام یا شو او دام یا شو دوه یاګانې شوې اوس دا دواړه یاګانو نه به یوه جوړه کړو څنګه به ترې جوړو دا یا به مشدد کړو دا دویمه یا چې ده که نه دی بیل لفظ کې دا من بیل لفظ دی دلته دا من بیل لفظ دی او دا یقولو بیل لفظ دی نو ګورئ د یقولو په شروع کې حروف یرملون نه یا راغلی او دا نون ساکن د من په اخره کې دی نو اوس په دا من چې دی د ده نه به هم د دقې لفظ همجنس جوړ شي یعنی د ده نه به هم یا جوړه شي د دویم لفظ په شروع کې یا ده که نه د دې نون ساکن نه به مونږ یا جوړه کړو نو مونږ به وایو می او یقولو نو اوس په دا یا په دې یا کې ادغام مدغم شي دې کې به داخله شي نو دا به مونږ بیا وایو دا نون خو به لیکلی کېږي خو ویلی کېږي به نه دا به مونږ بیا داسې وایو من یا دا یا مشدد کړه د دې مطلب دا چې د دې نون نه مونږ یا جوړه کړه او د یا سره ملاو کړله نو دا یا اوس ډبل ده ٹھیک شو دوه ځای ده نو دا به مونږ اوس وایو من یقولو ٹھیک شو نو ګورئ دا نون ساکن هم په دې یرملون په یا کې مدغم کو نو اوس په دې کې مونږ ادغام هم کوو ادغام شو مطلب دا دا نون ساکن په دې یا کې مدغم شو داخل شو پټ شو پکې او د نون ساکن نه همدقه یا جوړه شوه او بیا هم دا دواړه یاګانې یوه کړه نو دوه حروف چې کله یو کې که نه یو شان حروف چې یو کې که نه نو هغه بس مشدد که شد پې واچوه د دې مطلب دا دی چې دا یا دال یا الف یا با یا تا یا سا دا دوه دي دوه لکه اوس وګورئ دا با مشدد ده که نه نو د دې مشدد مطلب دا دی چې دا با دوه ځل ده ٹھیک شو نو اوس دلته دا یا مشدد ده که نه د دې مطلب دا دی چې دا یا دوه ځل ده نو کله چې یا دوه ځل راشي بس یوه یا یې او دا شد پې واچوه د دې شد مطلب دا دی چې دا یا دوه ځل راغلی ده نو دلته کې د دې نون مونږ د دې یا هم جنس کو د دې یا یرملون نه چې دا کم یا راغلی د دې هم جنس کو او دواړه یو بل کې مدغم کړه داخل شو نو دا اوس مونږ وایو من یقولو اوس دا لن دی لن نو د دې لن په اخره کې دا نون ساکن دی او د نصبره په شروع کې دا لن ځان له یو لفظ دی او دا نصبره ځان له یو لفظ دی د دې نون ساکن نه پس د لن کې چې راکم نون ساکن دی د دې نه پس د یرملون نه نون راغلی دی او ینمو نه نون راغلی نون ٹھیک شو نو اوس په دې کې مونږ دا نون به د دې نون همجنس کو یعنی دا نون هم دی که نه او دا به عمدقه شانتې وي او دې نون سره به مدغم کو دا نون به په دې نون کې داخل کو نو دا نون دا اولنې نون د بل نون سره ملاو شو
دا به موږ بیا وایو لن نصبر او دا لن دا غنه د پوزې ته به پکې اواز خجو لن نصبر ٹھیک شوه دا من دی من ځان له یو حرف دی لفظ دی او دا ما ان ځان له یو لفظ دی د دې من په اخره کې نون ساکن دی او دا ما ان په شروع کې یرملون نه میم راغلی دی نو دا د دې نون نه به میم جوړ کې او دا میم به هم په خپل ځای باندې وي نو دا به بیا موږ دا دواړه میمونه به په یو بل کې مدغم کړو دا دواړه یو همجن شو نو دا دواړه به اوس یو بل سره میلاو کړو دا به موږ وایو میم ما ان دا به موږ من ما ان نه وایو بیا به موږ وایو میم ما ان نو د دې نون نه به موږ میم جوړ کړو ځکه د دویمې کلمې په شروع کې یرملون نه میم دی ٹھیک شوه د دویمې کلمې په شروع کې چې د یرملون نه کم یو حرف هم راشي نو د اولنۍ کلمې اخیرنۍ حرف به د هغې لفظ د هغې حرف په شانتې کې ٹھیک شوه نو میم ما ان او دا من دی من او دا ورائهم دی نو په دې من کې دا نون ساکن دی د دې نون ساکن نه یرملون نه واو راغلی دی نون ساکن نه پس یرملون نه واو راغلی نو دا نون ساکن نه دی د ده نه به اوس واو جوړ کړي ځکه د دویمې کلمې کې د یرملون نه واو راغلی دی ٹھیک شوه نو اوس په د دې نون نه به موږ څنګه جوړوې دا به موږ وایو میو او دا دویم دی ورا دی ورا نو اوس دا دواړه واونه دواړه همجید شو یو شان شو نو اوس په دا دواړه د دې دواړو دا دویم نه دی په دې دویم باندې به شد واچو د دې مطلب دا دی چې دا واو دوه ځل دی او دا واو به اقا نون به په خپل ځای لیکلی شوي خو د دې مطلب دا دی چې دا واو مونږه دا نون مونږه په دې واو سره بدل کو دا واو نون مونږه په واو سره بدل کو نو دا به اوس مونږ وایو من ورائهم نو دا نون ساکن مونږ په واو باندې بدل کو ٹھیک شوه نو د دې نون ساکن په دې واو کې ادغام وشو او ادغام مع الغنه نو بیا به موږ دا وایو د پوزې خیشوم ته به آواز خیجې نرم هډوکي ته به آواز خیجې نو من یقولو لن نصبر من ماء من ورائهم نو دا قانون دی چې کله د نون ساکن نه پس حروف یرملون کې د ینمونه یو حرف راشي نو د دې نون ساکن به په هغه حرف کې مدغم شي هغه حرف کې به داخل شي یعنی دا نون ساکن به هم د هغې حرف همجن شي او دواړه یو شان حروف په یو بل کې مدغم شي یو بل سره به هغه مشدد به ویلی شي نو دا بیا موږ وایو من یقولو لن نصبر من ماء من ورائهم ٹھیک شوه نو دا وګورئ د یا او نون میم واو د دې مثالونه وشو د نون ساکن نه پس د یا نون او میم واو ینمو مثالونه ختم شو اوس د نون ساکن نه وروسته د حروف یرملون نه د لر مثالونه د حروف یرملون نه چې لر راشي لام یا را راشي د نون ساکن نه پس چې کله لام راشي نو دا نون ساکن به په دې لام کې مدغم شي خو غنه به پکې نه کېږي او که د نون ساکن نه پس را راشي نو بیا به هم پکې دا نون ساکن په دې را کې مدغم شي خو غنه به پکې نه کېږي په دې یا نون میم واو په دې کې به غنه هم کېږي ادغام به وشي غنه به هم وشي او په دې لام او را کې به ادغام کېږي خو غنه به نه کېږي دې کې به ادغام بلا غنه وي نو ګورئ من لدنه من لا بنه وایو من لا ٹھیک شوه او من ربهم من دی او د دې نون نه به ګوره دا به داسې شي مر او ربهم ٹھیک شوه مر او ربهم نو ګورئ دقه شان دا من لدن نه دی من لدن په دې کې هم دا نون نه دی د دې نه به هم دا لام جوړ کې ٹھیک شوه دا به داسې کې مل او دی لدن سره به لدن سره به ملاو کې نو دا لام او دا لام یو بل سره به مدغم کې یو بل سره به ملاو کې ٹھیک شوه نو بیا به ادغام به پکې وکړي خو غنه به نه کې نو دا به موږ وایو من لدنه من لدن به نه وایو من لدن داسې به نه وایو من لدن ویل دا واجب دی
ٹھیک شو او من ربهم دا نون ساکن نه دی د ده نه به د دې حروف یرملون هم جنس پې کې یعنی د ده په شان به کې دا نون ساکن به د دې را په شان کې د دې نون ساکن نه به هم را جوړه کړي نو هغه را او دا را دواړه به یو بل کې مدغم شي غنه به پکې نه کېږي ٹھیک شو نو دا د من لدنه او من ربهم مثالونه شو دا د حروف یرملون نه پس د نون ساکن نه پس چې یرملون نه لام راشي دا غي مثال شو او د دې نون ساکن نه پس د یرملون نه را راله نو دا غي مثال شو نو لام کې او نون کې لام او را کې به د نون ساکن نه پس چې لام راشي نو ادغام بلا غنه به وي ادغام بغیر غنه والا او د نون ساکن نه پس چې را راشي نو ادغام بغیر غنه والا بلا غنه معنا بغیر غنه والا چې غنه به پکې نه کې ادغام به وکړي خو غنه به نه کې او یا نون میم واو په دې کې به ادغام هم کې غنه به هم کې ٹھیک شو ها اوس دا خو د نون ساکن خبره وه اوس د تنوین نه وروسته چې حروف یرملون نه د ینمو یا نون میم واو نه یو حرف راشي نو د هغې مثالونه نو ګورئ دافقین دی د دافقین په آخره کې ګورئ تنوین دی د تنوین نه پس د حروف یرملون نه یا راغلی ده نو دا تنوین نه دی دا به د ده نه به م یا جوړه کړي دافقین یا به ترې جوړه کې یا ساکن او دې یا کې به مدغم کې بیا خو غنه به پکې کې دافقین یخرجو سلطانا نصیرا دی که نه سلطانا نو ګورئ په دې سلطانا کې دا دو زبر تنوین دی د تنوین نه پس د یرملون نه د ینمو نه نون راغلی نون دا نون راغلی نو دا تنوین به په دې نون کې مدغم شي د دې تنوین نه به هم همدغه شان نون جوړ کې او دې نون کې به مدغم کې نو دا بیا ادغام به مو کې او غنه به هم پکې وکړي سلطانا نصیرا سلطانا د پوزې خیشوم ته آواز دی وخېدو نو دا نن دا غونته آواز چې دی دې ته غنه وایي سلطانا نصیرا نو دا داسې ګورئ د تنوین نه پس د یرملون نه نون راغی نو اوس ادغام مع الغنه کول واجب دی اوس وګورئ رسولون دی د رسولون په دې کې تنوین دی دو پیش تنوین دی د تنوین نه پس د یرملون نه میم راغلی میم نو دا تنوین په میم سره بدلول دا به اوس موږ وایو رسولون به نه وی رسولم به وی رسول من الله ٹھیک شو نو دا تنوین یرملون نه میم راغی په دې کې مدغم کو اوس دلته کې رعدن دی رعدن کې هم دو پیش تنوین دی د دې تنوین نه پس د یرملون نه واو راغلی دی نو اوس به مونږه دا تنوین په دې واو کې مدغم کو ٹھیک شو دا تنوین به د دې واو هم جنس کو د دې واو په شانتې به کو نو دا به مونږ وایو رعد وبرق ٹھیک شو نو دا تنوین هم په یرملون کې د یرملون نه واو راغی په دې کې مدغم کو اوس ګورئ او د تنوین نه وروسته د حروف یرملون نه د لر مثالونه لر چې راشي د هغې مثالونه د لر مثالونه ٹھیک شوه نو د یرملون نه د لر مثالونه لکه نفسن دی نفسن د نفسن دا ګورئ په دې کې دا تنوین دی دو زیر تنوین د دې نه پس د حروف یرملون نه لام راغلی دی نو نفس لما دا تنوین هم په دې لام کې داخل کو ادغام هم پکې وکړو خو غنه پکې ونه شوه نو دا به موږ وایو نفس لما او دغه شان غفورن دی غفورن د غفورن نه وګورئ دا را باندې تنوین دی دو پیش تنوین نه پس بیا دا را راغلی ده یرملون نه را راغلی ده نو اوس به موږ وایو غفور الرحیم ٹھیک شوه او که چرته نون ساکن او حروف یرملون او که چرته نون ساکن او حروف یرملون په یوه کلمه کې راشي یعنی یو لفظ کې راشي نو بیا به هلته ادغام نه کېږي لکه مثالونه ګورئ مثالونه دا نون ساکن دی قن کې دا نون ساکن دی او د ده پسې یرملون نواو راغلی دی نو اوس په دلته ادغام نه کېږي ٹھیک شوه نو دا به موږ وایو قن وان ٹھیک شوه دا نون ساکن به په دې واو کې نه مدغم کېږي دغه شان سوین وان وګورئ د نون ساکن نه پس واو راغلی دی
خو یو لفظ دی نو اوس دا نون ساکن په دې واو کې نه مدغم کیږي ځکه لفظ یو دی که لفظونه جدا جدا وي که نه نون ساکن په بیل لفظ کې وي او دا تنوین دا یرملون په بیل لفظ کې وي نو بیا به ادغام کول واجب دي خو چې کله نون ساکن او تنوین دا نون ساکن په یو نون ساکن او یرملون نه یو حرف په یو لفظ کې راشي نو بیا پکې ادغام نه کیږي نو دا نون ساکن او واو دا یو لفظ دی صنوان یو لفظ دی نو په دې کې دا نون ساکن او دا واو دا دواړه په یو لفظ کې دي دا نون ساکن دی او دا واو د یرملون نه واو راغلی دی نو اوس دلته غنه نه کیږي ټیک شوه بنیان دی بنیان د نون ساکن نه پس دا یا راغلی ده د یرملون نه یا راغلی خو لفظ یو دی نو اوس پکې غنه نه کیږي دنیا دی دنیا دا نون ساکن دی ټیک شوه او د دې نه پس دا یرملون نه یا راغلی ده خو غنه پکې نه کیږي وجه سره چې دواړه یو لفظ دی ټیک شوه لفظ دی په یو لفظ کې نون ساکن هم دی او همدغه یرملون نه پکې یام ده نو اوس پکې غنه نه کیږي او که نه ګورئ دا من ځان له یو لفظ دی او ربهم چې دی ربهم دا بیا لفظ دی نو ګورئ دا نون ساکن او دا د یرملون نه را دا بیل لفظ کې دي نو دا نون ساکن په دې را کې مدغم کول واجب دي ښه اوس بله خبره وارئ او که چېرته نون متحرک نون متحرک څه ته وایي چې په نون باندې زبر وي یا زیر وي یا پیش وي نو دغه ته نون متحرک وایي او که چېرته نون متحرک نه وروسته د حروف یرملون نه یو حرف راشي نون متحرک دی د یو لفظ په آخره کې نون متحرک دی زبر زیر پیش والا نون دی او د هغې نون نه پس د حروف یرملون نه یو لفظ په بله کلمه شروع کې راغی نو اوس د قانون متحرک په دې لام د یرملون نه د لام راغلی یا نون راغلی یا میم راغلی یا واو راغلی یا را راغلی ده نو په دې کې مدغم کول ادغام پکې کول دغه کې پټول دا بیا جایز دي که پټې پکې او که نه پټې دا جایز دي خو دا بره چې کوم باس وشو نو دغه واجب نو نو ستا ته وایي او که چېرته نون متحرک نه وروسته د حروف یرملون نه یو حرف راشي نو بیا ادغام کول جایز دي ادغام کول بیا سری جایز دي لکه ان الذین کې دا نون متحرک دی اخره کې دا نون دی که نه د الذین دا نون دی وګوره زبر دی پې او د دې نه پس لا راغلی د یرملون نه لا راغلی لا ټیک شوه لا راغلی دی نو اوس وګوره دا نون متحرک نه دی زبر والا نون دا په دې لام کې مدغم کول دا جایز دي اوس که ته پکې لګې او که نه لګې په دې نه ګناهګارېږي خو دا بره چې کوم که نه د نون ساکن او تنوین نه پس یرملون نه یو حرف راشي په بیله بیله کلمه کې وي نو دغه بیا په هغه نون ساکن یا تنوین په هغه یرملون کې مدغم کول واجب دي او دلته کې دا جایز دي ان الذین دی او دا لا یرجون دی اوس که ته ووایې ان الذین لا یرجون دا نون دی دا نون چې دی دا دی په دې لام کې داخل کو دلته کې چې کوم د الذین نون و که نه د الذین دا نون دا الذین دی د دې دا نون نه دی دا که ته ختم کې او په دې لام کې مدغم کې نو دا کول جایز دي نو دا داسې ویلی شي ان الذین لا یرجون دا ان الذین لا یرجون عموم ویلی شي جایز دی او که دا ته داسې وی ان الذین لا یرجون دا نون متحرک په دې لام کې مدغم کې نو عموم ویلی شي دا جایز دی ٹھیک شو نو تا ته وایي چې نون متحرک نه وروسته د حروف یرملون نه یو حرف راشي نو بیا ادغام کول جایز دي او دا بره ادغام کول دا واجب ٹھیک شو نو زمونږ د دې قانون خلاصه دا وه چې کله د نون ساکن او تنوین نه پس حروف یرملون نه یو حرف راشي په یو لفظ کې نون ساکن په آخره کې راغی یا آخره کې تنوین راغی او په بل لفظ په شروع کې د بل لفظ په شروع کې د حروف یرملون نه یو حرف راشي نو دا نون ساکن یا دا تنوین په هغه حروف یرملون نه شروع د حروف یرملون نه چې یو حرف د بلې کلمې په شروع کې راغلی په هغې کې مدغم کول داخلول هغې سره یې همجنس یو شان کول هغه دا واجب دي ټیک شوه دا څه شی دی واجب دي نو بیا که د نون ساکن او تنوین نه پس ینمو د یرملون نه ینمو یا نون میم واو دې څلورو حروفو نه یو حرف راشي نو دغه کې ادغام مع الغنه واجب ده ادغام مع الغنه غنی والا ادغام جایز دی او واجب دی واجب او کنه د نون ساکن او تنوین نه پس د بلې کلمې په شروع کې د لام یا را نه یو حرف راشي نو بیا ادغام بلا غنه کول واجب دی ادغام به کې دا واجب دي خو غنه به پکې نه کې ټیک شوه او دویمه خبره پکې دا راله چې کله د حروف یرملون نه دی که چېرته نون ساکن او حروف یرملون په یو لفظ کې دواړه یو ځای رالل حروف یرملون دی د نون ساکن نه پس حروف یرملون نه یو حرف راغی حروف یرملون نه یو حرف راغی خو لفظ یو دی
نو اوس دغلته کې ادغام نه کیږي، بالکل نه کیږي. ټیک شوه؟ دا دی قنوان، سنوان، بنیان، دنیا. وګوره دا نون ساکن دی، قنوان کې ده نون ساکن دی او واو ته ورپسې د حروف یرملون نه واو راغلی دی. نو اوس دلته کې دا دواړه یو لفظ کې دي، دواړه په یو لفظ کې دي. قنوان یو لفظ دی. نو اوس دلته کې دا نون ساکن په دې واو کې نشي مدغم کېدی. ها، او درېیمه خبره او اخیری خبره، که چېرته نون متحرک ما تاسو ته وویې دا که په نون باندې دا زبر وي، که په نون زیر وي او که په نون پیش وي، دې ته نون متحرک وایي. د نون زبر والا تم نون متحرک وایي، نون زیر والا تم نون متحرک وایي، نون پیش والا تم نون متحرک وایي. که د نون متحرک نه وروسته د حروف یرملون نه یو حرف راشي نو بیا ادغام کول جایز دي. که ته وایې چې یاره دا نون متحرک ویمه، او که ته وایې چې نه دا نون متحرک په دې یرملون نه یو حرف راغلی دی په دې کې مدغم کوم، نو دواړه کولی شي، بالکل جایز دي. مثال یې درکړی ان الذین لا یرجون، قرآن پاک کې موجود دی ان الذین لا یرجون، هلته نه دی مدغم کړی. که ته مدغم کې نو هم جایز دی. ان الذین لا یرجون، ان الذین لا یرجون، ان الذین دا نون نه دی، دا په دې لام کې مدغم کولی شي، دا جایز دي ځکه دا لام د حروف یرملون نه یو حرف دی. ٹھیک شو؟ نو دا زمونږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پورې اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.